أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليها آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سورة القصص 59 نمبر آیات. په دې 59 نمبر آیات کې دا مسله ذکر کیږي چې د خلکو د تباہی ټیم او د هلاکېدو وخت صحیح الله تعالی کوم خلک هلاکي او کوم وخت نه هلاک او آیا موجوده وختونو کې موجوده خلک کافرانو او د اسلام دشمنان د هلاکېدو قابل دي کنه؟ نو الله تعالی وی وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا او نه دې رب ستا هلاکون کې کلو لره قرا جمع د قريتون د کلو ته ویل کېږي حتی یبعث فی امها در هغې پورې چې ولیږي به د دې په اصل کې د کلو په اصل کې رسولا یو پیغمبر په معنا د اصل سره راځي په معنا د مور سره په معنا د اصل سره دی بنیاد اصل د کلو چې د غټ خاریي د دارالخلافه شو ولا داسې نور ډېرې ځګې نه شو دا ټول کلو اصلي بنیاد دی. نو الله تعالی کلو خلق باندې کلی خلق هغه پورې نه هلاکې د څو پورې د دې په غټه خاریه کې پیغمبر نه را لېږي او دغه پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا تلاوت کې بدیمان زمایاتونه یعنی زما آسماني احکام ورته ورسي. وما كنا مهلك القرى من نه هلاکون کې کولو لرا الا واهلها ظالمون بغیر د دینه جاهلی ظالمان می یعنی دغه عذاب چې راځي هغه ټیم راځي چې د ټولو کلو په اصل کې به غټ خار کې چې کوم دی پیغمبر راش او پیغمبر دراتلو نو وروسته دغه پیغمبر د آیاتونو ورته خلکو ته ورسي او د رسولونو نه بعد خلک مسترد کې مخالفت یې وکړي د درې خبرې راجمش هغې نه بعد عذابونه راتلی شي. اوس د نبی علیه السلام زمانه کې چې کوم کافرانو نو هغوی هم د دې مصداق جوړېدل چې د ټولو کلو اصل چې کوم دی نه مکه معظمه وه. مکه معظمه کې نبی علیه السلام راغی بیا د الله تعالی را لګلي احکام خلکو ته واورول هر چاته دعوت ورسه بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو دې خبرې ته انتظار و چې خلک یې مسترد کړي او که خلک یې مني نو ډېرو خلکو مسترد چې کله خلکو مسترد کړي نو د الله تعالی هغه وعده د وعدې ټیم را ورسېد درې شرایط د عذاب پوره شو. نو بیا اول سړی په بدر کې ووژل مړه شو بیا په احد کې او داسې ځای په ځای باندې بیا د سخت تباهۍ سره مخامخ شو اخر ختم شو. نو اصل کې دا کافرانو دپاره خبرداری ده چې دوی وایي چې موږ به دې وجه ایمان نه راوړو چې خلک به راسره تعلقات کټ کړي اقتصاد به هم خراب شي او د خپل علاقې نه به وشړلی شو په دې وجه باندې یریږو ایمان نه راوړو. الله تعالی وایي دغه وجه دومره خطرناک نه ده اصل کې بېدیني ډېر خطرناک شی دی. تاسو د کفر د شرک نه ویریږئ د هغې نه ځان وساتئ د ایمان نه مه یریږئ چې د ایمان په وجه به خراب شي ځکه په دې حالاتو کې تاسو بیا هم ایمان را نه وړئ د الله تعالی د عذاب بیخي ستاسو په انتظار باندې دی د هغې نه ولې نه یریږئ. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها هغه چې درکړل شوي دي تاسو ته د څه شیونو نه فمتاع الحیات الدنیا نو دا سامان د ژوند د دنیا دی وزینتها او ښایست د دنیا دی. د اسلام دپاره د خلکو په ذهنونو کې بل غټ رکاوټ چې د مخکې نه روان دی هغه دنیا را جمع کول د دنیا محبت دی چې وسایل ډېر را جمع شي بلکل د انسان 24 غنټې چې کوم دی بل څه کې خرڅ نه شي بغیر د پیسې را جمع کولو نه شته روزګار کې کمی را نه شي روزګار نور سیوا شي پیسې نور را جمع شي دغه چې کوم دی دغه دنیا محبت د اسلام او د دین دپاره زبردست رکاوټ او مصیبت او داسې په دې کافرانو کې په هغه زمانه کې هم موجود و. نو د هغې د اصلاح دپاره الله تعالی وایي چې کوم څه تاسو درکړی شوي دي فمتاع الحیات الدنیا د سامان د ژوند د دنیا دی وزینتها او ښایست د دنیا دی یعنې د دې دنیا سره تعلق دی بلې دنیا کې تاسو سره فایده به درکړي څه وخته پورې خو دا مستقل نه دي کمزوري دي د الله تعالی باندې چې د قیامت د جنت کوم نعمتونه میلاویږي د هغې په نسبت باندې دا ډېر کمزوري دي. د الله تعالی سره کوم څه دي هغه مستقل دي او دا پانی دي عارضي دي. نو د کمیت یعنی د مقدار په لحاظ باندې او د خپل صفت په لحاظ باندې په دواړه لحاظ د جنتي نعمتونو نه انتهایی کمزوري دي بیکار دي. نو عقلمندي دا هغه څه حاصل کې چې کوم بهتره می او مستقله می په مقابله د هغه شي چې کم کمزور هم دی او مستقل هم نه دی.
نو دنیاوي سيزونه که تاسو حاصل هم کوي او پلاس هم درش او ډېر زمانه تاسو هم پای مړم نشي پیدا هم ته حاصل کوي لیکن دا بیا هم جنت په مقابله کې کمزور هم دي او فانی هم دي دا عقلمندي نشو د دنیاي مال دولت خاطر نه دین قربان شي دا عقلمندي نه ده الله تعالی حاج د پرشوي د تاسو د شینونه په متاع الحیات الدنیا نه سامان د ژوند دنیا متاع اصل کې بلغت کې هغه څه ته ویل کېږي چې په خپل معنی ګنده شي خو بل صفا کوي بل شي صفا کوي یعنی د دې مصداق چې کوم دی د لوخ شوړه کې دی لوخ شوړه د شي په خپل معنی صفا نه خو لوخ صفا کوي دغه شان دنیا د دنیاوي اسباب په خپل معنی څه خصيزونه نه دي خو انسان ته فائدہ شته انسان ته فائدہ ورکوي یو عالم لیکي چې د دې په معنی معلومول د پاره ز باندو دراړم د باندو عربي اکثر صفای دي کې ملاوت نه ما دا معلومات کول چې د دقیقات وکم د متا خپل اصلي معنی څه شي د خلک په معنی د سامان سره وي او چې خپل صحیح لغوي معنی سره دا عالم وایي چې کله باندو تلاړم نو یو ځکه دا باندې کې کور د خلک اسارو والا کسان سروي ساتي نو زنانه خپل مور ته आवाज وکړي چې جاء الكلب يسبراغه وذهب به المتاع او کم د لوخ شوړه چې ونه هغه ویوړل وی تختول او غرته و تختید لاړ نو دی وې زپوي شم چې متاع هم د قشسته ویل کیږي نو د دنیاوي سامان ته متاع په دې اعتبار سره چې دنیا ته د انسان لپاره غو سہولیات دي فائدې دي او دا پوری ضروری شی لیکن دا دومره قیمتي او مستقل شی نه راځي د دین خپل ژوند او خپل قیمتي ایمان دي هم ور قربان شي دومره هم نه وما عند الله حاج د الله تعالی سره دي خیر ډیر غوړه دي او ابقى باقی پاتې کېدونکې دي یعنی هغه مستقل دی دا فانی دي عارضی دي افلا تعقلون تاسو وقت نه لري دې ځکه کې امام شافعي رحمه الله وایي چې د دې افلا تعقلون نه پته ولګیدل چې عقل من سره هغه کې دي چې کم دین ته اهمیت ورکړي په دنیا باندې دنیا ضرورت وګڼي او دین مقصد وګڼي نو کم ځکه چې دنیا ضایع کیږي نه هغه د ضایع شي خو دین ضایع نشي او دین ضایع کېدل د سره ورنکي دا عقلمن انسان دی د دې په مقابل کې یو سره ډېر ماهر دی ډېر هنرونه لري ډېر پیسې را جمع کولی شي خدا عقلمن نه معلوم کی دا فلا دا قیلون معلوم کی دا عقلمن نه دی د دې نور څه دی یو شرعي مسله لیکي چې یو سره وصیت وکړي چې زما نمبر نورست زما کوم مال چې دی نو ټول یا درې مې سو یا هر څومره چې دی دی له یو عقلمن سره وګوري هغه به ورکړي چې کوم ډېر عقلمن دی او چې کوم بټولو کې عقلمن نه هغه ورنکي وسه دی او تل دا عقلمن سره پیدا کړي دا عقلمن بسوکی څنګه معلومه امام شافعي رحمه الله وایي چې هم دغه طریقه دا وګرځي په دنیا کې خلق چیک که خلکو د څه کوله چې دین د دنیا نه قربانانو دغه به وقوف خلک که خلکو د څه کوله چې د دنیا راغسر دین نه قربانه ولا اهمیت دین ته ورکاو د دین پابندو دنیاوي سيزونه ضایع کېدل دومره فکر دا غوي سره نو خور دین ضایع کېدو غړ غم وسره نو دا خلک ساسو دغه وصیت زیات مستحق د مال تک ته میلاو شي دغه مستحق دغه مستحق نو عقلمن خلک دا چې کوم دین ته اهمیت ورکړي په دنیا باندې